امام بخاری رحمت الله علیه باب دی په دې کې چې باب دې ثابت په بیان د دې قول د پیغمبر خدا کې لیلیهودی چې دا خبره پیغمبر خدا یهودو ته وکړه او سی ورته ویلي اسلمو تسلمو تاسو اسلام راوړئ تاسو به محفوظ شئ ستاسو مال ستاسو وینا ستاسو عزت دا به محفوظ دا خبره چا کړې ده نو امام بخاری وی قاله المقبوری عن ابي هريره دا خبره مقبوری کړې ده د خپل استاد حضرت ابو هريره رضی الله عنه چې پیغمبر خدا دا دعوت دا یهودو ته ورکړی او داسې ورته ویلي باب اذا اسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وارضون فهي لهم دا یو ترجمه الباب دی امام بخاری کې ځان په پوهه کوي د دې ترجمه دا ده چې کله اسلام راوړي یو قوم په دار حرب لکه په هندوستان کې بعضی هندوان دنه مسلمانان شي ټیک شو او ولهم مال و ارضون او د دې خلکو د نو مسلمو لپاره په دغه دار حرب کې مال او دولت می او د هغې لپاره دلته ځمکې او پټي وي په دار حرب کې او مسلمانان په دغه دار حرب باندې حمله مجاهدین وکي او فتح حاصله کی هغه ځمکې هغه مالونه ټول د مسلمانانو په قبضه کې راشي غنیمت شي نو آیا اسلامی فوج با دغه نو مسلمو چې په هندوستان کې مسلمان شوي به طور مثال د دې هغه مال به تقسیمي او د هغې ځمکې به په غانمینو او مجاهدین نه دا د دقه نو مسلمو دي چې کوم مسلمانان شوي د مسلمان مال نه غنیمت کیږي هغه ځمکه نه غنیمت کیږي په پوه شئ دې ترجمه الباب د بخاري دا مطلب ځکه وایي حدثنا محمود امام بخاری وی زما استاد محمود ما ته بیان کړو حدثنا عبدالرزاق محمود وی زما استاد عبدالرزاق ما ته بیان کړو عبدالرزاق وی اخبرنا معمر عن الزهري ما له خبر را کړو معمر د زهري نه او زهري عن علي بن حسين ما له خبر را کړو د علي زوی د حسين نه دا علي د حسين زوی دی او د علي صاحب مسیح دی او دته زین العابدین وایي د عبادت کوونکو خایسو ده ډېر عابد انسان د روایت کوي د عمرو بن عثمان بن عفان نه د عمر نه چې عمر د عثمان بن عفان بچیو او عمر روایت کوي عن اسامه بن زید د اسامه زوی د زید نه دا هغه زید دی چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په زویوالي نیولی و او دا زید هم ورته ګرانو او دا اسامه هم ورته ګرانو د عبدالله زوی د عمر دی بخاري کې به راشي د عبدالله زوی د عمر ناست دی یو هلک داسې تېر شه ډېر داسې په چپه کې و عبدالله زوی عمر دا څوک دی دا هلک ویل دا د اسامه زوی دی عبدالله زوی عمر فرمایل ویل که رسول الله ژوندی ویل دا ورته ټولو خلکو نه ګرانو وایي زید ورته دومره ګرانو چې د هغې د وجې نه ورته اسامه هم ګرانو او د هغه د وجې نه ورته اسامه دا زوی به هم ګران وی خو که پیغمبر خدا وی نو دا هغه زید دی چې نبي علیه السلام په زویوالي باندې په تیر تاریخ کې نیولی و د نبوت نه مخکې قال قلت یا رسول الله
اسامه وی ما نبی کریم ته ویلي چې اے د الله پیغمبره دا چې کله فتح مکه وشوه که نه فتح مکه او دی مکې ته دننه شو نو اسامه وی ما نبی علیه السلام ته ویل چې این تنزل غدا فی حج نه دا لا په حج کې مسله ده بیا یو کال بعد وروستو فی حجته وی ما ورته ویل چې ته به کوم ځای کې راکوزېږې کله چې ته حج ته لاړ شي قال نبی علیه السلام اسامه ته وی وهل ترک لنا عقیل منزلا ولی عقیل د علي صاحب ورور دی او د ابو طالب زوی دی ولی هغه موږ له کور پریښی دی څه دا عقیل وروستو پاتې شوی و نو چې نبي علیه السلام د کورنۍ څونه کورونه و که نه دا د یار ټول خرڅ کړي و خوړلي نو چې نبي علیه السلام اوس مکې ته راځي نو کور یې نشته نو اسامه ته وایي چې ولې عقیل موږ دپاره کور پریښی دی خو هر څه کفن دفن کړي دي ثم قال نحن نازلون غدا بخیف بنو کنان ها نبی علیہ السلام اسامه ته وایي موږ به راکوزیږو سباله بخیف بني کنانه په هغه ځای کې چې هغې ته خیف بني کنانه وایي او هغه مشهور دی په محذب باندې المحسب هغې ته محسب وایي په دې مکه معظمه کې دننه یو کاڼجنه غوندې ځای او خوړګۍ وه دغه ځای کې مشرکان د مکې په دور کې راجمع شو او ویل چې دا ابو طالب موږ ته دا وراره نه حواله کوي نو دې بنو هاشمو سره ټول قریش سوشل بایکاټ وکړي او د سوشل بایکاټ په نتیجه کې دوی دغه کورونه منتقل شو شعیب ابي طالب کې 3 کاله هلته بند وو او دا دونه د مکې دغه د حرم ته نږدې وو چې د هغې د ماشومان دا جړاګانې په حرم کې اورېدی کې دا شعیب دونه نږدې وو شعیب ابي طالب ورته وایي نو دا هغه فیصله په دې محسب کې شوې وه په دې خیف بني کنانه کې شوې وه چې ټول قریش را جمع شو یو بل سره حیث قاسمت قریش علی الکفر دا لفظ څنګه دی دا زما خیال دی قاسمت دی قاسمت قریش علی الکفر قسمونه خوړلي وو قریشو یو بل له ورکړي وو په کفر باندې په ټینګېدلو چې په دې کفر باندې ټینګ شئ په دې پوتپرستۍ باندې ټینګ شئ دین دا سړی ګورې موږ د دې نه اړئ او وذلک ان بني کنانه حالفت قریشا علی بني هاشم او دا ځکه چې بنو کنانه یو غټه قبیله د قریشو دی حلف وکړو او تعاون یې وکړو د قریشو په خلاف د بنو هاشم باندې او خلاف بدای الله یبایعونهما چې په دې بنو هاشم با مکې والا سړی څه نه خرڅوي ولا یؤونهم او د بس دې له به څوک ځای هم نه ورکوي قال زهري والخیف الوادي یعنی تاسو چې مو ویلي امام زهري وایي دا خیف څه ته وایي وایي دا خوړګۍ وه خوړګۍ کاڼجنه ځمکه وه نو دغې ته خیف بني کنانه هم وایي او هغې ته چې کومه دی نو محسب هم وایي نو نبي علیه السلام اسامه ته وایي وایي هغه ځای کې به راکوزېږو چې کله د کفر د غلبې په وخت کې کافران راټول شوي او زموږ خلاف یې فیصله کړې وه او په شعیب کې موږ بند کړو هغه ځای کې به راکوزېږو حدثنا اسماعیل حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى ديت لك سوچ کوي دي زيادة
حضرت عمر زوی د خطاب په دور خلافت کې مقرر کړو یو خپل آزاد شوی غلام یدعا هنیا چې هغه ته به هنی ویلې کېده. اگر بل لیکده په هنی باندې هغه ته به خلق هنی بیواله او دا یې په څه باندې مقرر کړو؟ علی الحما، په حما باندې. حما هغه ممنوعه علاقې ته وایي چې خلیفه د بیت المال د اوښانو اسونو او د بیت المال د مال دپاره یو ځمکه خاصه کی چې هلکه دې ته به عام خلک مالونه نه راولئ، په دې کې به سرکاري مالونه سریږي، دې ته حما وایي. نو په دې حما باندې دا هنی مقرر کړی. اوس هغه ته ویل چې ګوره دې ته به څوک نه پرېږدي. بیا ورته وایي فقال ویل عمر یا هنیو، اے هنی اضمم جناحک علی المسلمین، پیوست که خپل اړخ په مسلمانانو باندې، یعنی نرمی کوه، ډېر په سختۍ باندې څوک مه منې کوه ښه، چې ګینې ته وایه چې زه د خلیفه نماینده یم نو په خلکو سترګې راوباسي. نه نه، خلکو سره ګزاره کوي. او وتقي دعوة المظلوم، او ویریږه د بددعایي د مظلوم نه. بل حدیث کې راځي ځکه فإن دعوة المظلوم مستجابة، ځکه بددعایي د مظلوم قبلیږي. او ادخل رب السریمة ورب الغنیمة، اوس ورته وایي چې کم خلک به پرېږدي او کم به نه پرېږدي. د چا لږې غوندې ګړي دي نو السریمه، نو معنا دا ده چې را دننه کوه رب السریمه او رب الغنیمه، دې له خیر د اجازت ورکوه چې چا لږې غوندې ګړي نو خیر دی، دا دې له اجازت ورکوه او دې سره سختي مه کوه. دا دلته وایي یعنی کف یدکا من ظلمهم، او دغه چې کوم دی دا بیا وایي معناه داسې وکنایة عن الشفقة وهو الرحمة، وادخل رب السریمه ورب الغنیمه، یعنی ادخل فی الحما، رادنکا په دې چراګاه کې او سوکا او دارنګې اجازت وکړه فی الرعی لصاحب الابل القلیلة والغنم القلیلة. وګورئ دا سریمه د لږو اوښانو خاون او غنیمه د لږو ګړو بیزو خاون، یعنی یو سړی دی ما ته وګوره د هغه لږ غوندې اوښان دي، د یو سړي لږې غوندې ګړي دي، نو ده ته اجازت ورکوه چې لکه خیر ته راشه ورسره وه. ولې چې ته یې نه پرېږدې دا مالونه به له دوی مړه شي، نو دا به بیا چا پسې راځي؟ دا خو سده حکومت نه دی چې د غریب نه هم پوښته کې وباسي. نه نه، دا به په عمر پسې دا خلک بیا راځي، د عمر نه به خپل ضرورت ما ځان یادوي په عمر پسې به خلک راځي او ما نه به خپل ضرورت دا کوي. دې وجې نه دې سره به دغه نه کې. نو وادخل رب السریمة، رادنکا مالک د لږو اوښانو، ورب الغنیمة او رب مالک د لږو ګډګړو، او و ایایا معنا دا ده چې دوی له ځای ورکا، او ونعم دغه چې کوم دی ونعمو ابن عوف،
او دا عبدالرحمن ابن عوف نه دی د سارو له اجازت ورکوه او ونعم ابن عفان او په صحابو کې دا عثمان ابن عفان سارو له او خان له اجازت ورکوه دا دی راځي ولی فإنهما ان تهلك ماشيتهما ځکه دا عبدالرحمن او عثمان که هلاک شي د دې ساروي نو يرجعان الى زرع ونخل دوی با واپس شي فصلونو ته او کجورو ته باغونو ته او ان رب السریمه و رب الغلیمه خاوند د لګو خانو او د لګو ګړو ان تهلك ماشيتهما کدی د لګو خانو هلاک شي او د لګي ګړي هلاک شي نو یاتینی به بنیته نو دی بخفل بچی راولی زما مختا نو په یقول دی وای یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین ولی چې بچی واستولګي نمرې نو چا پسې برازي دا خو اسلامی حکومت ته په خلیفہ پسې برازي اے امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین نو اپتارکهم انا لا ابالکا وی نو اپتارکهم آیتب پریدی دوی لرا اپتارکهم انا آیز پریدم دی لرا لا ابالک استا پلار دی نی بیا بس سکم بیا بس دی لپاره زرزق پیدا کوم او دی لپاره ومنډې وهم او فالماء والکلاء ایسر علی من الذهب والورق چې تی اوبو غیا ته نه پرېږدي او مالونه یې مړ شي نو دوی به په ما پسې راشي نو دوی د خرچې لپاره به سرو د سپینو ضرورت یا به زه پیدا کوم نو ما ته د اوبو او دا واښه ډېر آسان دي د دې نه چې بیا زه سره او سپین دوی له پیدا کوم او دوی پې ساتم او ایم الله زما د په الله قسمي عمر وایي انهم لیرون ان قد ظلمتهم چې دا یقینا دا کسان لیرون دوی به ګڼي چې ان قد ظلمتهم یقینا ما په دوی باندې ظلم وکړو ولې انها لبلادهم دا چې ته نه پرېږدې دا کومو ځمکو ته دا د دوی ښارونه نه دي قاتلوا علیها فی الجاهلیه دوی د جاهلیت په زمانه کې په دې جګړې کړي دي کفار ته دنګولي دي او واسلموا علیها فی الاسلام او دوی واسلموا علیها فی الاسلام او دی روغ جوړ اوسېدلي په دې باندې په اسلام کې او والذي نفسي بيده زما په خدای قسمی چې زما روح دا په لاس کې عمر وایي لولا المال الذي احمل عليهم في سبيل الله که چرته نوی مال هغه چې زه باروم په دې باندې په لار د الله کې چې دا وخان او دا سونه زر دې لپاره ساتم چې زه به په دې مجاهدین سروم او په جهاد پسې به لېږم زمارې په الله قسمي که دا نه وی دا ضرورت نه وی ما حمیت علیهم من بلادهم شبرا ما به ممنوع کړی نه وی په دې خلکو باندې د ښارون د دوی نه یو لیش دونه ځای به مې ممنوع کړی نه وی خدا ما چې څه یو حما سازه کړې او ممنوعه علاقه مې سازه کړې دا ما صرف دې لپاره سازه کړې ده چې د بیت المال اسونه او بیت المال خان دا په دې کې محفوظ وي چې سبا له د جهاد اواز وشي نو چې ما سره سورلی وي زه په هغې باندې مجاهدین سورولی شم او لیږلی شم جهاد دا ګران راځي باب کتابت الامام الناس دا به انشاءالله سبا له ووایو
دا ځکه ګرانو